محترم سے دا مفتی ندیم څنګه سړی دی؟ تاسو نه تاسو کو مفتی فضل الله سے. بسم الله الرحمن الرحیم. زما عزتمندو د مفتی صاحب چې کم تاسو کو د مفتی ندیم صاحب باره کې چیرې دا څنګه سړی دی او څنګه سړی نه دی، په سړی او په نسړی به موږ څوک په دې کم نوم چې مشهور ځان چې مفتی وایي دا بالکل د نوم او د مولا د نوم هتک دی. ځکه قسم خوړی شم کله ما طلاق خوړی شم په دا لفتا کې ناست یم چې ده نه ما تپوس کړی ونحفظو معنی څه ده. ده ما ته د ونحفظو معنی نه وه ویلې، په دې کې د ما نه ټیم اخیستو چې زه به دا ګورم زه به یې ګورم او دا ګورم، داسې نور ډېر تپوسونه ده نه مونږ کړي دي. او دا رنګ کله ما طلاق خوړی شم په دې دا لفتا کې ناست یم چې ده ما دې جواب نه دی راکړی. نو د علم خدا حل دی او په مناسبت کې د نه تپوس شو د مفتی صیغه څه ده. نو سړی د مفتی صیغه هم نه پېژني، سړی د ونحفظو معنی نه پېژني او ځان ته مفتی وایي او دومره غټې غټې چې کوم دی دعوې کوي. نو لہذا نور خو څه نشم ویلی او بیا داسې غټ علماو له چلنجونه ورکوي، نور خو هېڅ هم نشم ویلی، خو دومره ویم چې ویل الله المشتکا. نور چې کوم زموږ د ورو به تاسو ته خبرو کوي باره کې چې د ده څه علمي حیثیت دی او څه حال دی. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. عزتمندو کتونکو باعث ته دې خبرې چې مونږ کومه خبره کوو دلته د هغې وجه دا ده چې څه ورځو راسي په ترنول اسلام آباد کې بدنامې زمانه فسادي انسان چې هغه ځان چې کوم دی نو یو مشهور او مناظر ځان ته نسبت کوي، هغه تللی دی او په یو ځای کې بیان کوي او هلته کې هغه چیلنج ورکړی دی او هغه چیلنج هم ټولې دنیا کتلی دی او هغه چې کومه چیلنج عملګرو قبول کړی دی د نعره تکبیر آواز شوی دی او د هغې نه پس چې کوم دی هغه ملګري ښه په کلاو انداز سره هغه چیلنج قبول کړی دی. د هغې نه پس بیا چې کوم دی دا بدنامې زمانه د ځان د دفاع دپاره کله یوه ویډیو مشهورۍ کله بله ویډیو مشهورۍ، چونکې کوم چې زموږ مشهور مناظر اسلام علامه خضر حیات صاحب دی هغه باقاعده طور هغه هره ورځ د هغه چې کومه بیان راځي د هغه چې کومه چیلنج دی هغه وضاحت سره کړی دی. تقریبا د 10 کسانو د دیو د مشرانو نومونه یې اخیستي دي، ورته ویلي چې په کوم میدان په کوم ځای کې راځئ زه تاسو ته مقابلې ته تیار یم. او مشهور تښتېدونکی انسان بګوړه مولوي الیاس ګومن چې کوم دی د هغه نه تقریبا د 52 مقاماتو نه تښتېدلی دی. پاتې شو دا خبره چې دی د خیبر پښتونخوا خبرې کوي. خیبر پښتونخوا کې ستا حقیقت مونږ ته معلوم دی. ته چې په کوم میدان باندې راځي، ته چې په کوم بنیاد باندې خبره کوي، په کومه موضوع باندې خبرې کوي، تا د واړی نه چې کوم دی په کوم بنیاد باندې ته لاړې، ستا چې کوم دی څه حقیقت هغه واضح دی. ستا چې کله بیان په کارو کې ته راغلی په زګو کلي کې چې ته کله بیان کوو، ستا په بیان کې زه په خپله موجود یم او تا پسې زه په خپله درتلم. البته سبا له مناظره او ملګرو د وینا د وجې نه زه ستا په بیان کې پاه نسېدم او ستا چې کوم دی ما عزت خیال وساته. خو ته هغه بدنام انسان چې ته په یو خبره باندې نه ستا سره شرم شته، نه په تا کې څه حیا شته، نه ته کې څه د علم نه خبرې، نه چېرته کې چې کوم دی نو د ملا او د مفتي د نوم تا سره څه عزت او قدر شته دی. ته خو چې کوم دی نو د ډم په شان کله یو ځای کې ویډیو کله بل ځای کې کله یو ځای کې ویډیو کله دا مې چلنج وکړو. ستا بنیاد دا چې ستا سره په موبایل زما خبرې کېدې او تا چې کوم دی نو تا ته ما چې ته مشرک یې، ته بدعتي، تا کنځل وکړې نو ما ته خو یې مشرک، ما ته پاکاویدینو پسې غافي. نو تا ته ما چې ته مشرک یې، ته چې مشرک څه ته وایي، ما ته د مشرک وضاحت وکړو چې مشرک هغه ته وایي چې په ذات او صفات کې د الله سره چې کوم دی نو هغه حصهدار ګرځي. تا وایي چې ذات څه ته وایي، صفت څه ته وایي، تا ته ما د شرع عقاید حوالې وویلې. د هغې نه پس ستا نه ما تپوس وکړو چې مفتي صاحب محترم ما نه خو دې تپوسونه وکړو، خو اوس زما خبره واوره د الحمدلله معنا وکړه او تا ډایرکټ کنځلې شروع کړې. ته به ما څه په کلما طلاق وغورځې، ته به قسم وکړې چې تا دا خبره کړې ده او که نه دې دا کړې. ته ورته خپل وکړه چې کلما طلاق ورته ته وکړه او زه درته وایم زه په کلما طلاق اچوم، زه قسم وکړم والله بالله چې تا چې کوم د الحمدلله معنا ما ته نه دی کړې. او دې نه پس ته بیا وایم چې په دې موضوع چې ستاسو عقاید کفریه بدعیه شرکیه دي، په کومه موضوع په دې موضوع ته ما ته په کوم ځای کې مخې ته راځي، تا ته زما هر وخت چې کوم دی دا چیلنج دی که زما مخې ته راځي. زه د کارو درې یم، علاقه مې کارو دره ده، تحصیل یې واړی ده، د ګل اوسېدونکی یم. او چې کوم دی نو په کوم ځای کې ته ما سره مخامخ راځي، ته وایې چې زه ته امن زمونږ الحمدلله د میلمه قدر کوو، ته راشه
او خبره به په علمي انداز باندې کېږي دا سټام باندې امن په ورکوي سټام د امن در کومه چې تاسو به یو یخته ته به هم چې کوم نه ستاسو نقصان نه رسیږي. البته ته چې دا بې ځای چیلنجونه درکې ستا په کومه چې کوم په کالام کې پتا پسې کسان پاسېده په واړی کې پتا پسې پاسېده تا ته چې کوم نه مفتي زبیر شاه چې کوم نه پتا پسې عین سټیټ ته درغې ستا په مفتي عبدالواحد قریشي پسې چې کوم نه زمونږ د هغه ډېر اسماعیل خان چې کوم نه مفتي یاسر وقاص چې کوم نه عین سټیج ته راغلی دی په ګومن پسې دي زموږ طالبان چې کوم نه عین سټیج ته راغلي دي مړه نه خنجر اٹھेगा نه تلوار تجھ سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ماشاءالله ماشاءالله دا زموږ طالب علم تا ته زموږ چې کوم نه یو ماشوم به چې کوم نه هغه ته ودرېږي او ستا د خبرې به جواب وکړي. البته موږ د عزت خیال ساتو د علم قدر خیال ساتو موږ د مشرانو د بعضې خبرو د لاس چې کوم نه چې عرض کې ته خو چې کوم نه غافې خو موږ د هغه غفلو چې کوم نه د هغې نه ځان ساتو. موږ وایو چې د علم قدر دی د نوم چې کوم نه خیال ساتو خو تا کې دغه حیا نشته. موږ دې په دې مجبور کړو چې موږ دا څو خبرې وکړو. عوامو په خدمت کې زموږ دا وضاحت دی چې دا د دې خبرو جواب نور الله دې خبرو دوکه نشي دا عوام د دې په دوکه کې چرته کې را نشي. وما علینا الا البلاغ.